الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له والصلاة والسلام على سيد الرسل وأكمل الرسل وأجمل الرسل وأحسن الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله العلي العظيم. درود شریف. د دین او د ایمان مهنت د پارا دا دنیا دا چکم دنیا دا دے محنت دا پارا دا منگ با پدی دنیا کے محنت کو کوشش بکو چه زمانگ یقین دا اللہ پا ذات باندے جوڑ شی او دا ہر انسان یقین دا اللہ پا ذات باندے جوڑ شی چه خالق صرف اللہ دے، مالک صرف اللہ دے، رازق صرف اللہ دے او محنت بکو، کوشش بکو چه زمانگ پل یقین جوڑ شی اور دا ہر مسلمان یقین جوڑ شی او ہر کافر پا ایمان کے داخل شی، پا دین کے داخل شی او دا با محنت کو چمنگ خپل دا نبی علیہ السلام پا طریقی باندے خپل زندگی بسر کو او دا رنگی چه سمرا انسانان دی اگا پا اسلام کے داخل شی او طول مسلمانان 100% دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقی باندے خپل زندگی بسر کی دا زمان ذمہ داری دا دے لپارا منگ سخا دا دنیا چکم دا زندگی دا مختصر دا زندگی دا مرگ نورستو خوبا کافرم چگے وی چه کاش دوبارہ ما تا یو موقع ملاوش. اللہ تعالیٰ قرآن کی وی وَلَوْ تَرَا إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. کافران چه بکلو گوری فرشتے او غیبی مخلوقات بچکلو گوری نو یقین بے راشی او فوراً بوئی اللہ منگ تا یقین راغے او منگ ہر سخ پلسترگو سرو قتل فکشفنا انکا غطاءکا اللہ فرمائی چه مختصر غنی پردہ منگ لرکڑا او دا آخرت نقشور تا کولاوشلا پا ہر سے یقین راغے نو پاگا وقت کی خوبا کافران ہم ہوئی چه منگ یوزل واپس ہو لے گا زمنگ یقین راغے منگ با دوبارہ اخپل زندگی دا دن مطابق بسر کو نو دا دنیا چکم دا زندگی دا مختصر دا مرگ نمخ کے مخ کے دا تیارے دا پارا دا آخرت دا تیارے دا پارا دا دے اللہ تعالیٰ عجیبا نظام دے چکل یو معشوم پیدا شی نو پا شریعت کی ورطا حکم دے چپا وقت کی ورطا آزان ہوئے خبر بے کہ جتا دنیا تراغ لے پا دی دنیا کے بتا دیر طاقتو نہ گوری دا غرون زان لیو طاقت دے دا اسمانون زان لیو طاقت دے دا زمک زان لیو طاقت دے لیکن یاد ساتا اللہ اکبر ٹولو کے غٹ اللہ دے ٹولو کے زیاد طاقتور ذات دا اللہ ذات دے
او سلور ځله په غوږ کې وي الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. د هوا ځان له طاقت دی. سو قومونه تباه شوي دي هوا په ذریعه سره، لیکن الله اکبر د الله طاقت دی نه زیات دی، ټولو کې زیات د الله طاقت دی. د اوبو ځان له طاقت دی. سیلابونو کې طوفانونو کې څومره قومونه تباه شوي دي، یو تباہی وي، لیکن الله اکبر د الله طاقت ټولو نه زیات دی. د وور ځان له یو طاقت دی چې چاته هم معافي نه بیا، لیکن د الله طاقت دین هم زیات دی. د الله نظام ته وګوره چې کوم ماشوم پیدا شي نو ابتدا نه هغه ته وویلی شي چې دلته تیاری د پاره راغلی، د ایمان او د دین محنت د پاره راغلی. او یاد ساته د دنیا زیب و زینت به تا ته ښکاري، هر قسم طاقتونه او متکبرانه خلق به هم تا ته پیش کیږي، لیکن الله اکبر ټولو کې غټ ته الله ذات دی، ټولو کې زیات طاقتور د الله ذات دی. او بیا اشهد ان لا اله. نمبر 2 دې خبردار کړي شي چې خپل عقیده جوړه کا، معبود صرف الله دی، خالق صرف الله دی، مشکل کشا صرف الله دی، حاجت روا صرف الله دی، عزت او ذلت صرف د الله په لاس کې دی. تعز من تشاء وتذل من تشاء قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اشهد ان لا اله الا الله. بیا د خبردار کړي شي اشهد ان محمد رسول الله. د نبی صلی الله علیه وسلم رسالت او د پیغمبر علیه السلام په طریقه کې کامیابی ده. تا ته به ډېرې طریقې او ډېر رسم و رواجونه پیش کیږي او دعوه بداوي چې په دې کې کامیابی ده، په دې کې حسن ده، په دې کې جمال ده، لیکن ته په دې وخت کې واوره خپل په دماغو کې کیناو چې کامیابی او حسن و جمال صرف اور صرف د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په مبارک سنتو کې دي او مبارک طریقې کې دي. بیا دې ماشوم ته چې اذان په دې وخت کې ورکول کېږي حی علی الصلاة، اشاره ده چې که زندگی دې د الله د حکم مطابق بسر کړه نو کامیاب به. حی علی الصلاة، حی علی الفلاح. دې خبردار کړي شي چې په دنیا کې به تا ته ډېر زیب و زینت ښکاري، شیطان به په تا باندې محنت کوي، ځکه چې شیطان خدا ویل دی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین. شیطان ویل دی چې زبا ابن آدم داسې گمراه کوما چې دنیا به ورته حسینه کما او دنیا به ورته باغ کاری، د دنیا زندگی به ورته د حسن و جمال والا یو شیخ کاری. هغه به دا سوچ کوي چې دنیا کې چې کم دولت دی، په دنیا کې چې کم حسن دی، بس دغه کې کامیابی ده. لیکن د ماشوم ته په وخت کې ویل شي حی علی الفلاح، کامیابی د الله په دین کې د یاد ساته، د دنیا په زیب و زینت کې کامیابی نشته. او الله اکبر الله اکبر دوباره واوره چې الله تعالی ذات ټولو کې غټ ذات دی، عظیم ذات دی. لا اله الا الله، د الله نه علاوه بل څوک معبود نشته. رازق اور خالق صرف اور صرف د الله ذات دی. دې ځای نه د انسان یو سفر د دې دنیا والا شروع شي او مسلمان په وخت کې دا اذان وویلی شي، گویا چې خبردار یې کړی شي چې ته به په دې دنیا کې د یقین والا زندگی بسر کوي. ابتداء د هغه په غوږونو کې د توحید ناره ولګولی شي، د توحید صدا بلند شي، او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رسالت صدا بلند شي. او بیا چې د خپل زندگی بسر کوي په دې دنیا کې 60 ساله 70 ساله 40 ساله څومره چې الله تعالی ورکړي، نو چې د مرګ وخت راشي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل دي لقنوا موتاکم بقول لا اله الا الله. فرمایلی دي چې کله یو سړی سکرات الموت کې وي، د ځنکدن په حالت کې وي، نو په دې وخت کې دته د لا اله الا الله تلقین وکړي. دې چې پیدا شو اشهد ان لا اله، د هغه وخت کې هم ویلې شو، او اوس چې کله دې دنیا نه روان دی نو اوس بل سړی دته تلقین کې لا اله الا الله، د په مخ کې به وي لا اله الا الله،
نو کو دې هم خدای ول توفیق ورکي نو دا زنکدن په حالت کې به په جبه باندې جاری شي لا اله الا الله. لا اله الا الله صرف الفاظ نه دي، اشاره ده چې یقین د الله په ذات باندې، صرف الله خالق، صرف الله مالک، عزت او ذلت والا ذات صرف اور صرف د الله ذات دی. نو د مرګ په وخت کې بیا ورته وي چې دا کلمه وایا، د یقین تجدید دیو کا، عقیدی تجدید دیو کا چې صرف اور صرف د الله ذات معبود دی او صرف د الله ذات خالق دی. نو دا دنیا دا د ایمان مهنت د پاره دا، د دولت مهنت د پاره نه ده. دلته موږ د ایمان مهنت کو چې د الله په ذات باندې زمونږ یقین جوړ شي. نو الله چې څومره وعده کړ دي الله خپل وعده پوره کوي. د الله وعده رښتون کې وعده دي. د الله وعده دا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. الله مؤمنانو ته وی چې تاسو به غالب یې، تاسو ته به غلبه حاصلېږي په کفارو باندې، لیکن تاسو خپل په سینې کې د ایمان چراغ خروشن کړئ. بلا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض. الله تعالی وعده کوي چې غلبه به تاسو ته حاصلېږي، لیکن زمونږ د الله په وعده باندې یقین نشته او د یورپ مادیت باندې یقین دی. هغه د قارون د قوم په شان لا کله چې قارون خپل د خزانه نمایش وکړ او خزانه په یو میدان کې خورا کړه، الله تعالی په قرآن کې فرمایي فخرج على قومه في زینته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. چې خلقو د قارون دی خزانه ته وکتل او سونا چاندي او د چمک دمک ته وکتل، نو په خلی کې و براغلی او وی کاش د قارون په شان خزانه منګ څخه وي. لیکن بل ورځ چې دا وکتل فخسفنا به وبداره الارض، الله تعالی هغه قارون هم په ځمکه کې ډوب ک او هغه ټوله خزانه هم په ځمکه کې ډوب کړه. نو بیا یې چې شکر دې چې الله دې نه بچ کو، دا خو تباہی ده. نو زمون کامیابی د ایمان او د دین په مهنت کې ده. او کچری موږ د ایمان او د دین مهنت کو، یقین د الله په ذات باندې زمونږ جوړ شي، نو د الله وعده ده مسلمانانو ته به غلبه ملاویږي، مسلمانانو ته او مؤمنانو ته به غلبه ملاویږي، کافر به مغلوب وي. لیکن چې زمونږ دا یقین دی ظاهر نه اوچت شي، د مادیت نه هټاو شي او په ایمان باندې جوړ شي او د الله په ذات باندې جوړ شي. لکه څنګه چې د صحابه یقین جوړو، د بدر میدان ته صحابه روان دي، یو طرف نه 1000 لشکر دے اور بل طرف نہ 313 مسلمانان بے سر و سامانے پہ حالت کی اسلحہ ورسخم پورا نشتا او کافران چی دی اگا اسلحی سر لیس دی مکمل ہر قسم سہولت او منافقین خان دی چی دا 313 چی دا بلاڈ شدہ 1000 مقابلہ بہو کی اگا خو تجربہ کار خلق دے. لیکن دلته د مسلمانانو یقین د الله په ذات باندې دی. دا څه چا صحابي ونه وی چې یا رسول الله زه خو نه زما. د دې واقع مطالعه څومره چوکه تاریخ کې بتا است دا څه خبره بګې نه ملاويږي. ها دا څه به ملاويږي چې ماشومان وی یا رسول الله منګه هم شامل کا او نبی علی السلام ورته فرمایل تاسو عمر کم دی. مشهور واقعه دا یو ماشوم د 15 کالو او یو لږ کم وی یا رسول الله منګ شامل کا. نبی علیہ السلام ورته فرمایل چې دا مشره چې دی دا خو به شامل کو، خدا کم چې کشر دی د لپاره گنجائش نشتی. نو هغه یا رسول الله دی خو ما نه مشر دی غټ دی، لیکن په طاقت کې زدنه زیات ما، لہذا ما شامل کا. بیا یا رسول کې یا رسول الله کچرستا یقین ناراضي مونږ به مقابله وکړو، او چې مونږ مقابله وکړو نو زه به د باندې غالب شمه. په کتابونو کې لیکل دي چې نبی علی صلوات و سلام فرمایل چې تاسو مقابله وکړئ. نو دا وړو کې چې کله د غټ خوا ته راغې دته په دې وخت کې وې چې نبی علی صلوات و سلام ستا باری کې فیصله کړ دا تو خو شامل ہے، تا ته خدا اعزاز حاصل لے، مسئلہ ټوله زما ده،
لہذا زه خو تا نشم ارتاولی لاندې، خو چې کله زه لاس واچوم نو ته په خپله لاندې ارتاو شه چې زه پکې هم شامل شم. په کتابونو کې لیکل چې دا وړوکی کله راغی او دا غټ ته یې داسې لاس واچولو نو غټ ځان لاندې ارتاو کړو او دا وړوکی په سینه باندې کېناسته، وی یا رسول الله وګوره ما خو هغه ارتاو کړ لاندې، عمر کې مانه مشر دی لیکن طاقت کې زه زیات هم. نبی علیہ السلام دې ټولې خبرې ته کتلل او دې ټولې خبرې نه خبر و. د پیغمبر علیہ السلام په چهرې باندې مسکراهټ و، په مخ باندې خندا آثار هو. وی فرمایل چې ته پکې هم شامل یې. اوس یو طرف نه 1000 کسانو لشکر دی او دا ماشومان داسې معمولی نو چې نبی علیہ السلام دوی له اجازت ورکړ نو د دو قد وړوکی و او عمر یې کم و، خو ارادې دومره غټې وې چې د غرونو نه زیاتې مضبوطې ارادې وې. دوی چې کله په صفونو کې ودرېدله نو ټولو کې پیل یې تپوس وکړو چې ابو جهل کوم ځای کې دی. چا ورته وی چې ستاسو ابو جهل سره څه دي؟ وی موږ اورېدي دي چې زموږ د پیغمبر په شان کې دی ګستاخي کوي، یا به موږ ژوندي وو یا به دی ژوندی. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله وی ما ورته اشاره وکړه چې په دې پورې صفونو کې وګوره دا د اوسپنې لباس دی، زره یې اغوستې ده او محفوظه دی، دا ابو جهل دی. وی دا دواړه ډایرکټ په د کفار په صفونو کې داخل شله او چا پې نوټس هم وانغسته ځکه چې واړه ماشومان. او هغه ابو جهل خپل له سورلی نه ارتاو که او بیا دو هغه لپاره ذریعه جوړ شله د هغه د هلاکت دپاره چې مسلمان اراده مضبوطه ساتي، نظر په خدای باندې ساتي، مشکل نه مشکله مرحله ولې نه وي الله تعالی هغه لپاره اساني پیدا کوي. مسلمانانو سره د الله وعده ده او د الله وعدې رښتونکي دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله هجرت فرمایل نو په دې وخت کې ډېر پریشان و، بار بار مکې ته کتل، بار بار پریشانه او بار بار فرمایل چې زه نه غواړم چې زه دې ځای نه هجرت وکم خو زما قوم ما نه معاف کوي. د قوم د مجبورۍ وجې نه زه هجرت کوم. یو ورځ هغه وه الله تعالی آیت نازل که ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد. الله فرمایل اے پیغمبره نن ته هجرت کوي زه به واپس دې مکې ته تا واپس راولم. دا الله تعالی وعده وکړه، دا د الله وعده ده. دې خلقو بیا دا راز چې چا کتلی و چې په کومې ورځې نبي علیه السلام پریشانۍ په حالت کې مکې نه روانو، هغه خلقو هغه ورځ هم وکتله چې سن 10 هجري نبی علیه الصلاة والسلام د 10,000 صحابه کرامو په مجمع کې روانو او هغه د صحابو په لاس کې توري وي او فاتحانه او غالبانه انداز کې په مکې کې داخل شل او صحابه دا نعره لګوله الیوم یوم الملحمه، نن د بدلی ورځ ده. دو په موږ باندې ډېر ظلمونه کړي دي، نن به موږ بدله الو. چې نبی علیه السلام خبر شه نو وی فرمایل چې دا نعره مه لګوئ، الیوم یوم المرحمه، نن خو د رحم ورځ ده، نن د معافی ورځ ده. او وی فرمایل چې ما ټول معاف کړل. نو که د الله په وعدو باندې زمونږ یقین جوړ شي نو الله خپل وعدې پوره کوي. حضرت موسی علیه السلام باره کې موسی علیه السلام چې پیدا شه د موسی علیه السلام والده چې دا پریشانه وه، واوحینا الی ام موسی ان ارضعیه. الله فرمایي چې موږ د موسی علیه السلام والده ته ووایو چې ته موسی علیه السلام له دود ورکه او یریږه مه فالقیه فی الیم، او بیا یې په یو صندوق کې بند که او په دریا ته یې وغورځوه. ولا تخافی ولا تحزنی، یریږه مه او غم هم مخوره، موږ به د دې حفاظت کو. انا رادوه الیک وجاعلوه من المرسلین، موږ به واپس دا ستا غېږې ته راولو. پهلا وعده. دویمه وعده دی به موږ رسول جوړو. حضرت موسی علیه السلام والده چې وه هغې د الله د وعدې مطابق هغه کار وکړو. صندوق کې موسی علیه السلام بند کړو، په دریا کې پرېښودلو. الله تعالی د هغې حفاظت وکړ. د فرعون کور نه څوک هغه اوچت کړ او هغې نه بعد پوره واقع به ستاسو ذهن کې وي. دوباره موسی علیه السلام خپل د مور غېږې ته راغی. نو د الله چې کومې وعدې دي الله خپلې وعدې پوره کوي، خو زموږ یقین کې کمزوري ده.
نو دا یقین به موږ څنګه جوړو د الله په ذات باندې؟ دې لپاره د محنت ضرورت دی چې موږ د یقین والا محنت وکړو، د دین اسلام هغه محنت وکړو چې زموږ خپل یقین هم جوړ شي او د نورو خلقو د یقین د جوړېدو موږ ذریعہ جوړ شو. که چېرې دا محنت زموږ معاشرې کې وي نو زموږ معاشرې کې به قاریان جوړېږي، علما به جوړېږي، مفسرین به پیدا کېږي، مجاهدین به پیدا کېږي او د دین اسلام سپایان به پیدا کېږي. او که زموږ په معاشرې کې دا محنت نه وي، د ایمان او د یقین محنت نه وي، زموږ په معاشرې کې به ډمان پیدا کېږي او بد کردار خلق او فراډیان او فسادیان به پیدا کېږي. فاسق اور فاجر خلق به زموږ په معاشرې کې پیدا کېږي. نو دا محنت ضروری دی. په یو حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دي ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه. مؤمن چې کله ګناه وکي د په زړه باندې یو تور نشان لګي. کچره دې توبه وکي نو دا نشان ختم شي او کچره دې توبه ونکي بل ګناه وکي نو یو بل نشانو لګي. نو مسلسل دا نشانونه لګي تر دې حد پورې چې دا زړه بالکل تور شي. او د دې نشانی بیا دا ده چې دته بیا پته نه لګي چې زه نیک کار کوم او که بد کار کوم. بد کار کوي علما ته به کنزل کوي، د دیندارو مخالفت به کوي او قسم قسم قبیح حرکات به کوي، لیکن دته به دا نه پته چې زه څه کوم او څه نه کوم. زړه چې تور شوی دی نو څنګه به ورته پته وي چې زړه تور شوی دی نو څنګه به ورته پته وي. دا یو بل حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی ان هذه القلوب تستأ كما يستأ الحديد. چې دې زړونو ته کله کله زنګ هم ولګي لکه څنګه چې اوسپنې ته زنګ ولګي. قالوا وما جلاؤها یا رسول الله. صحابه کرام عرض وکړه یا رسول الله د دې صفائی بس صورتي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل کثرت ذکر الموت وتلاوت القرآن. کثرت سره به مرګ یادوي او د قرآن تلاوت به کوي نو دا زړه به صفا شي، د دې تورواله به ختم شي. دا د دې علاج دی. نو که موږ دا قرآن والا محنت کو، د دین والا محنت کو، نو موږ ته به د دې توفیق ملاویږي. که چېرې دا ماحول او دا معاشره موږ ته نه ملاویږي نو زموږ زړونه به هم دغه شانې جوړ شي. او په کومې معاشرې کې چې بېدیني عام شي، فحاشي اوریاني عام شي، په هغه معاشره کې ګناهونه عام شي نو دې معاشرې باندې د الله تعالی عذابونه هم په مختلف صورت کې بیا راځي. مختلف صورتونو کې عذابونه راځي. کله به زلزله وي، کله به د باران مسائل وي، خلق به دعاګانې کوي، چغې به وي، خو د الله طرف نه به هغه دعا نه قبلېږي. او کله به مختلف بیماریانې په خلقو باندې مسلطېږي. دا چې زمونږ په معاشرې کې دین نی او فحاشی او اوریانی وي نو بیا الله تعالی دا عذاب په انسان باندې مسلط دی. لکه یو حدیث دی ترمذی شریف روایت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام 15 نشانی خیل دی د قیامت او وی فرمایل چې کوم معاشره کې دا نشانی موجود وي نو مختلف قسم عذابونه او پاغه خلق باندې راځي. عزت تخذ الفیء دولا چې کله د قوم مال د یو څو خلق لاسونو ته جمع شي او هغه خلق خپل د مرضی مطابق هغه مال استعمالي. والامانه مغنما او چې کله امانت کې خلق خیانت کوي. والزکات مغرما او چې کله خلق زکات نه ور کوي او زکات ټیکس شماري، یعنی زکات باری کوي چې دا ټیکس دی حالانکه زکات خدا الله حکم دی. دا درې نشانه. وتعلم لغیر الدین او علم حاصلی لیکن د الله رضا د پاره نه د دنیا د پاره. وعق امه اطاع الرجل امراته او سړی خپل کور والے سره خبره خ نرم لیجی سره کوي. وعق امه او چې کله خپل مور سره خبره کوي نو خ ګرما ګرمای سره تیزه سره کوي. دا د قیامت علامت ده. وادنا صديقه او چې کله دوست راشي په لار کې نو خو غب شپ لګي او لاړ شي غاړه ورته ورکی سینه ور سره ملاو کی. وادنا صديقه واقصى اباه او چپلار کله خبره کوي نو د आवाज چتیږي او شکل بدلیږي د غسینا او چپلار کله د سره ملاقات د پر راضي
او دته پته ولګي چې زما پلار روان دی د خپل لاره بدل کې بل طرف باندې لاړ شي چې د سره به څوک کینی دا د قیامت په نشانو کې یو نشانی ده. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وادنا صدیقه واقصى اباه چې خلق بخپل د والدین نافرمان وي. وظهرت الاصوات فی المساجد په جماعتونو کې به आवाजونه اوچت شي خلق به د دنیا خبرې کوي حالانکه په جماعت کې خود د دین خبرې کول دي. وساد القبیلة فاسقهم د قبیلی سردار چې دی دا به فاسق وي. وکانه زعیم القوم ارذلهم او مشران به خلقو هغه مقرر کړي کم چې په هغې کې ذلیل تري نه وي کم چې په هغې کې کمی نه وي دا به د قیامت نشانیانې وي. واکرم الرجل مخافة شره او د یو سړی به د بل سړی اکرام کوي د هغه د شر نه بچ کېدو دپاره د خدای رضا دپاره نه. لکه زمونږ معاشرې کې بعض دفعه تاسو به لیدلي یو سړی خلق راوغواړي چې عزت ورته وکړي روټۍ انتظام وله وکړي نو هغه سړی خو سوچ کوي چې زما ډېر اکرام او عزت دی لیکن خلق د هغې عزت ځکه کوي چې هغه هر چا پسې خبرې کوي خلقو ته نقصان رسي نو دا خلق اکرام ځکه کوي چې د دې شر نه موږ محفوظه پاتې شو چرته ما پسې څه خبره ونه کړي. دا د قیامت علامې دي. واکرم الرجل مخافة شره وظهرت القینات والمعازف د ډول او د غانو والا خلق به عام شي او خلق به د هغوی احترام کوي لکه څنګه چې زموږ معاشرې کې د هغې احترام دی. بعض دفعه تاسو به د سړکونو باندې کتلي یو ګاډي کې څه خلق رواني مخکې ته هم د پولیسو ګاډي منډه وي شاته هم د پولیسو ګاډي منډه وي او دا ټوپک یې نیسلي چې دې ته څوک څونه وایي چې تپوس ته وکړه چې دا څوک دی وایي دا ټولو کې غټ ډانسر دی دا مشهور ترین د ګانو والا دی دا فلان دی دومره حفاظت او ملک چې دی هغه د اسلام په نوم باندې دی لا اله الا الله په نوم باندې دی. دا د قیامت په نشانیانو کې یو نشانی ده. وشربت الخمور نبی علیہ السلام او فرمایل شراب به عام شي. ولعن آخر هذه الامه اولها ولعن آخر هذه الامه اولها دا ورستو خلق به مخکینو باندې لعنت لګي لعنت به کوي چې هغه سره نو خبر مونږ ته خبر یو. نبی علیہ السلام او فرمایل چې کله دا نشانی راغلی فرتقبوا عند ذلك بیا انتظار کوي په دغه وخت کې ریحا حمراء سری هواګانې به چلیږي د عذاب زلزلتن زلزلې به وي خسفا خلق به په ځمکې کې ډوبېږي ومسخن د چا به شکلونه بدلیږي وقذفا اور چا باندې به آسمان نه ګټې وریږي وآیات متتابعات نبی علیہ السلام او فرمایل مختلف قسم عذابونه برازي. بیا یو فرمایل کنظام لکه څنګه چې یو هار وي یا تسبیح وي قطع سلکه چې کله د هغې هغه تار څوک وشلی نو فتتابع یو دانه یې داسې کته لګي داسې به فتنې بیا سر اوچتوي. لیکن که زموږ معاشرې کې د دین محنت وي د اسلام محنت وي د ایمان او یقین محنت وي نو زموږ په معاشرې کې به ایمان غالب وي او که دا محنت نه وي نو زموږ معاشرې کې به بې حیایي فحاشي او عریاني به غالبه وي او د الله طرف نه به مختلف قسم عذابونه سر اوچتوي. دا هم په مسلمانانو باندې نن عذاب دی. په فلسطین کې چې کوم حالات دي واړه ماشومان ذبح کېږي او زموږ د سترګو مخکې څومره ظلم ستم دی او د مسلمانانو دومره ډېر ملکونه دي او الله ول دومره صلاحیت ورکړی دی طاقت ول هم الله ورکړی دی لیکن د غیر مسلم دومره روب دی پې چې سر نشي اوچتولی خبره هم نشي کولی د مسلمانان خپل د مسلمان په حق کې خبره هم نشي کولی. ټایم ستاسو زیات شو خو یو روایت چې دی د دې متعلق به زه ووایم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلة الى قصعتها. نبی علیہ السلام فرمایل چې داسې زمانه به راشي چې مختلف کفریه طاقتونه به جمع شي په مسلمانانو باندې لکه څنګه چې یو پلیټ کې روټۍ وي او سالن وي او ډېر خلک داسې ورته راجمع شي چې هغو باندې لوږه وي او هغو چې څنګه هغه روټۍ خوري داسې به دا کافران راجمع شي او په مسلمانانو باندې به ظلم کوي. صحابه سوال وکړ قال قائل یا رسول الله فمن نحن قلة یا رسول الله موږ به کم یو زموږ تعداد به کم وي. نبی علیہ السلام فرمایل ولکنکم کثیر
ولکنکم غصاء کغصاء السیل، لیکن ستاسو وزن بنوي، ستاسو مثال با په سمندر کې چې اوبو منې لپاسه خسو خاشاک وي، ازګ وغیرہ وي، جاګ، ستاسو به هغه مثال وي، ستاسو به وزن ني. ولینزعن الله عن صدور عدوکم المهابه، الله تعالی به ستاسو د دشمن د زړه نه ستاسو روب وباسي، دشمن زړه نه به روب ختم شي، د دشمن روب به ستاسو په زړه کې راشي. وليقذفن فی قلوبکم الوهن، او الله تعالی به ستاسو په زړه کې وهن پیدا کی. صحابه سوال وکړ یا رسول الله مل وهن، وهن څه دی؟ نبی علیہ السلام او فرمایل حب الدنیا و کراهیت الموت، تاسو به دنیا سره محبت کوئ او مرګ نه به تخته تاسو. دا چې څومره حالات جوړ دي موږ د دې حل تلاش کو په مادیت کې، او مختلف ملکونو ته موږ خپل نظرونه اوچت کړي دي چې دوی به تعاون کوي، مدد به کوي، نو د دې حل به وي. حالانکه د دې حل دا نه دی. د دې حل څه دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی، ترمذی شریف روایت ده، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر، چې تاسو باندې لازم دي خلق تبا د نیکای حکم ورکوي او ګناه نه د بچ کېدو به ورته وایي. کچره تاسو دی کې کوتاهی کوي او کمی کوي، خپل دا فریضه نه پورا کوي، نو بیا تیار شه ان یبعث علیکم عذابا، د الله طرف نه به داسې عذاب راشي، داسې عذاب ثم لتدعن، تاسو به چغې ووایئ، دعاګانې به کوئ، ولا یستجاب لکم، الله بس تاسو دعا نه قبلوي. نن د فلسطین په حق کې موږ څومره چغې وایو، دعاګانې کوو، هر ځای کې دعاګانې دي، لیکن زموږ معاشره کې د دین کار خو نشته. امر بالمعروف اور نهی عن المنکر چې کله عام شه، د الله تعالی مدد به هم راشي. بعض خلق داسې دی چې هغه خدای ولا توفیق ورکړ دی، موز کوي، تلاوت کوي، لیکن په دې باندې مطمئنه ناست دی چې زه دیندار یم. حالانکه صرف دې ته دیندار نه وي، خپل فکر سره سره د نورو مسلمانانو فکر کول دا ضروری دی. په یو روایت کې راځي واوحى الله عز وجل الى جبريل، الله تعالی حضرت جبريل ته حکم ورک اقلب مدینه کذا وکذا باهلها، کہ فلاں علاقه چې دا اغا علاقه اوچته کا او په دې خلق باندې الټا کا. حضرت جبريل عرض وکړ یا رب ان فيهم عبدك لم يعصك طرفة عين، پاغه کې خو یو داسې سړی هم دی چې د سترګې د رپېدو برابر هم ستا نافرمانی نه ده کړې. نو الله تعالی ورته وفرمایل چې اقلبها علیه وعلیهم، ټولو کې پهلا پاغه باندې دا الټا کا او دین بعد په دې نور باندې دا الټا کا. فإن وجهه لم يتمعر فيا ساعة قط، خپل خود تهجد کولو او خپل دمر عبادت کولو او د کتل چې زما حکمونه خلق ماتول او نافرمانی کولا او د مخ چې د غم وجنه بدل نشه، دا رنگ بدل نشه، یو لمحه د پاره هم بدل نشه، د دې نور فکر ولې ونکړه. صرف دا کامیابی نه ده چې موږ عبادت کو او تهجد کو او تلاوت کو او بس په دې باندې موږ به دا فکر کو چې اسلام غالب شي، موږ به دا فکر کو چې کافران په اسلام کې داخل شي، موږ به دا فکر کو چې مؤمنان چې کوم غفلت کې پراته دي هغه دی غفلت نه وځي او چې کوم د ایمان او د اسلام تعلیمات دي دا غي مطابق خپل ژوندۍ بسر کی. دا زموږ ذمہ داری ده.